صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا صدق الله العظيم قدرمندو ټول نړمبه ز د دې مدرسې ګران مشر جناب مقصد علي شاه صاحب د هغه ډیر مشکور او ممنون چې زمون د خپل علاقې ته هغه د اکوړینا خپل خدمات منتقل کړي او دلته زمونږه د علاقې ته د دین فائدہ ورکړي او ورسره زمونږه نور مدرسین ملګری دا هغه مونږ ډیر زیات مشکور او ممنون یو الله دې زمونږه ټول علما او طلباء او خی چې مونږ قوم ته داس یو غټه فائدہ ورکړي او دې خی د دې مقابله به ان شاء الله هیڅ کوم نشي کولی د دنیا د تمام ادارو زما د وطن چې څومره ادارې دي چې د هغه د دنیا د نور ملکونو د هغه ادارو سره موازنه او مقابله کیږي نو چته د یوې ادارې فهرست کې شلم نمبر نوم دی چته دیرشم نمبر کې دی چته په سلوختم کې دی چته په پنځوسم کې دی چته په سلم کې دی لیکن کله قرآن د مدرسو مقابله د دنیا د مدرسو سره راشي نو زما د پاکستان مدرسې د ټول دنیا په اول نمبر کې دي دین مخ کې په دنیا کې یو ملک د مدارسو دومره مضبوط نیټ ورک نشي کولی د ټولو نه مضبوط نسبت الحمدلله د زموږ د مدارسو دی غاڼه کې سپینګری ناشتي ایت بدا پته او وته یاد دي چې د نن لغون ته موده مخ کې جمعتونو کې د حافظ د روجي د پاره میسر کول ډیر مشکل کار او زمون د دې علاقې خلق با د قران د ختم د پاره اول گنبد تبتلو بیا د گنبد نه هغه فیض د قران مصری باندې ته منتقل شو او پیر سباق نو زمون خلق با سو پیر سباق تبتلو سو بیا مصری باندې تتلو زمون په دې علاقه باندې د قران د تراو د حفظ اس نظام نو اس موجوده صورتحال الحمدللہ ثم الحمدللہ زما علماء زما قاریانو صاحبانو زما مدرسو خالص لله فی الله د الله رضا د پاره د خدمت کړي او نن کسو جمعتون خو لګ دي او حافظان ډیر دي او کسو په خپل اجرو او په خپل وړو بیٹکونو کې د قران د حفظ اهتمام کول غواړي د قران د ختم اهتمام کول غواړي نو ان شاء الله په دې علاقه باندې دې مدرسې ترازی نور علاقې چې کوم مدرسو مساجد سره خوا کې دي ال ترازی هر بیٹک ته هر اجری ته هر دیری ته تاسو ته حافظ درکول شو او انتهایی پکمه معاوضه دغه نور خلق چې زمونږ د لپاره خدمتگار تیار کی نو ډاکټر نو ورته کی دي مونږ د لپاره خدمتگار د نور ادارې تیاری کی انجینیر نو ورته کی دي تاسو وای هغه تاسو خدمات چې کوي په څومره معاوضه کوي مونږ چې کوم خلق تاسو خدمت د لپاره تیار کو هغه حافظ قرآنی او هغه د قوم امام وي خدا هغه معاوضه
مونږ تاسو نه هیڅ مطالبه نه ده کړې هغه تاسو انصاف او پر د حشر بددي جواب الله ته ورکوي هغه تاسو خپل ګورګردن سوچ کوي چې تاسو د خپل حافظانو ته او د خپل امامانو ته او د خپل مدرسینو ته او د خپل مدرسو ته تاسو څه حیثیت ورکوي هغه د تاسو ته معلوم دی د ذکر محتاج نه دی بهر حال قدرمندو بیا ما خپل حکومت مطالبه کوي ما خپل حکومت مطالبه کوي زما د حکومت واکدار ما نه غواړي چې مدرسې ما ته اختیار کې راکړي چې د مدرسو سیستم ز سنبال کم مدرسې به تاسو سنبالي کې تا نه خپل ټول سرکاري ادارې لاړې پرایویټ شوي اذا نه خلکو ځان لواغشته نو ته زما جمعه او مدرسه به څنګه سنبال نو زه په خپل تمام حاکمانو د وخت دومره اعتماد نشم کولی چې زه خپل وړه مدرسه ولا پریدم پریخي مې ولا ته یو مدرسه زما مشرانو حاکمانو د وخت مدرسه پریخي وا اسلامیه مدرسه د پېښور دا هغه وخت ګورنمنت ته پاتې شو دا جامعه اسلامیه وسنګ جستا سنوم دي نن هغه اسلامیه کالج دی چې حکومت ته حواله شو هغه کالج شو دا هغه کیسې غډيري وګدي دي خو تاسو ټول ته معلوم هم دي چې پاره کې فحاشي څومره ده پای کې بے غیرتوب څومره دي پای کې دوزي څومره ده پای کې بے حیايي څومره ده هغه تاسو ته معلومه ده دا هغه د تذکری اوس ټیم نشته کني لوی داستانونه دا پدې زخمی زړه کې پراته دي چې هغه د زمونږ اسلامیه جامعه چې ګورنمنت ته حواله شو هغه نن د فحاشه مرکز دی نو الحمدلله مون دا مدرسې چې کوم خدمات ته قران کوي ان شاء الله د دې ثاني په وطن کې خو بل اداره کې دی نشي په پوره دنیا کې الحمدلله د دې مقابله کې اداره نشته کو کوئی چې زما وطن د دنیا پټا لیست باندې کوم اداره ساتي نو هغه زموږه د مدرسې چې د وطن عزیز پاکستان نوم دا پټاپ لیست باندې د مدارسو په فهرست کې د ټولي دنیا پټاپ باندې دا الحمدلله کساتی د پاکستان نوم د مدارسو په نسبت برازي په نورو نسبتونو با ناراضي او دای چې په دغه کم نورو عصري تعلیمونو کالجونو یونیورسيټو باندې فخر کوي نو د دنیا په سطح دا غي نمبر غالبا 45 ته یا 46 نمبر دی 45 ملکونه دا غي نه مخ کړي تاسو وايي خدمات الحمدلله علما کوي کدا نور کوي تاسو وايي د انصاف تاسو دا واړه بچی نن چې فارغي کې او دای ته مونږه دستار فضیلت ورکو او د دې په سر باندې زمونږه د خپل مشران د شفقت لاس دي د قرآن حافظان شي د کوم قرآن چې په 23 سال کې جبرئیل امین د اسمان وروړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سینې ته منتقل کړي نن الحمدلله مونږه د 12 13 14 15 سالو بچي په هغه لوی دولت باندې زما د مدرسې نه مال عمل کیږي بیا خلک دا ټکي څنګه کوي چې د علماو سره کردار دی دا الحمدلله د علماو کردار دی دا د علماو کردار دی او علماو د پاره دا طاقت مضبوطول دا د تاسو ذمہ داری ده دا د تاسو ذمہ داری ده دا د هر مؤمن ذمہ داری ده چې د خپل خلین وړې نیمه کی او نیمه وړې مدرسې له او نیمه په خپل خوري کچره ما خپل رزق د خپل مدرسې سره د خپل مسجد سره د خپل علماو سره په دې نسبت باندې تقسیم کو یقینو ساتي زمون کور ته به د دین چینه را روان شي او افسوس او ډیر افسوس چې مونږ د خپل علماو د خپل مدارسو طرف ته کوم توجه پکار د اغه نشته د اغه کمی د الله نه معافي غوښتل پکار دي او باقاعده هر انسان د خپل کور کې منظم طریقې سره د خپل دین د پاره یو سوچ او فکر وکړي د سو خبرو اکتفا کوما ډیر مننه زموږ د ملګرو د ټول خدماتو ته مون خراج تحسین پیش کو دا زموږ د مولانا فیاض صاحب د قاری سلیم صاحب او د باچا صاحب دی خدمات دي چې تاسو ته د مصر نه ملمانه روستي او قران تاسو ته د مصر په هغه خلکو باندې د هغه په आवाज باندې تاسو ته اوري الله سعادت نه دی الله دې دا سعادت زموږ تاسو مبارک کی او داسې مجالس ته پکار دادي
چې دا د چار دیواری نن تنګوي خو ډیر زد ګیلمنم د خپل ځان او د خپل رور او د خپل دوست نه چې زما نن د قران مجلس ته خلق ندي اوسګار تاسو وای زنا اسمان والا ذات په موږ څنګه رحم وکړي چې نن د قران आवाज د ما سره ټیم نشتا او که دغه د چا د اجراګانو د دم او د دوپړو او یا د پیکجو څخه کیسه جوړه کا سونه لوی قطار به ولاړی الله دې موږ تاسو ټول معاف کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين